اډس په دې جماعت کې دننه شوی دی روجې په ختم کې مبکې لانجه شوی وه او شوي او تبلیغ والے دې جماعت ته راځي راځي او راځي خو مخکې څه وخت باندې یو علم نه دی خره یو عالم نه دی دوی خپل منځ کې لانجه کړې ده د تکبیرونو ورځ وه د قربانۍ ورځ وه د خوشحالو ورځ وه د حج او د عبادتونو څونه مقدسې ورځې دي او په جومات کې وایي ډزو شو سړی پکې ولګېدل او بیا رالی تعالی ته ولګېدل لمونځونه نن سبا الرحمن الرحیم دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم سنګرخان ما او دا وخت د ماسپښین د مونځ ټایم دی زما شاته د جومات یو دروازه ده او دې دروازې ته تاسو دوه تالې کتلی شئ یو ډېر لوی سوال پیدا کیږي چې د مونځ په ټایم کې جومات ته تاله ولې ده د دغې په جواب در سره خبرې کوم خو اول درته ووایم چې دا کوم ځای دی دا ضلع نوښار دی د پبو د ډاک بیسود علاقه ده کلی دی په هغې کې یوه داسې واقع شوې ده چې ویلی کېږي داسې چې دلته کې په دې جومات کې څوک دوه فریقین دي وران شوي دي په څه خبره باندې په هغې کې بیا فایرنګ شوی دی په هغې کې دوه کسه زخمی شوي دي دې ته دا حالات ولې ورسېدل فایرنګ ته حالات ولې ورسېدل خو دلته کې چې ما څونه معلومات دې ځای کې د دې خلکو نه ترلاسه کړل نو هغوی دا وایي چې یاره دا د ډېر مخکې نه دا سلسله را روانه ده په 2014 کې بیا په دې کې یو فیصله هم وشوه او په هغه فیصله کې دلته کې داسې شوي دي چې په هغې کې یو فریق ته د اذان اجازت ورکړلی شوی دی چې یو فریق به اذان کوي او بل فریق به د اقامت کوي نو بیا په دغه کې به بیا خبره راغلي په دغه کې بیا تازه واقع شوې ده هغه فایرنګ واقع پکې پرون راغلی ده مخې ته خو دلته چې ما معلومات د دې کلي د خلکو نه کم ترلاسه کړل نو دې خلکو وینا ده چې دلته کې دا د لانجې کونجې د روټین یو مسله ده دلته کې چې د روژه کې په ختم کې مسله شوې ده د هغې نه علاوه په دې جومات کې د تبلیغ والا بند دي د هغې نه علاوه په دې کې د قرآن تفسیر او ترجمه هم بنده ده دغه ډېر لوی سوالونه دي او دا تبلیغ والا او د قرآن د تفسیر ترجمه دا هم د دې لانجو د وجې نه بنده شوې ده یوه ډېره عجیبه خبره ده ډېر لوی سوال دی چې جومات د امن ځای دی او په دغه کې بیا هم فایرنګ کیږي کسان پکې زخمی کیږي د هغې نه علاوه جومات داسې ځای دی چې دلته کې د رابللو ځای دی دلته کې به خلک راځي عبادت لپاره او هغې کې بیا د تبلیغ والا هم بند دي ترجمې والا د قرآن ترجمه پکې هم بنده ده نو مخکې به ځو په پولیس سټیشن کې به د پولیس نه هم دغه موقف اخلو چې د هغې څه موقف ته د دې مسلې په حوالې سره او دغه تفصیل به هلته کې مزید ستاسو مخې ته راوړو څه نوم دی دی ما قاصد علي قاصد ښه قاصد علي دا ستاسو د جومات ته تاله لګېدلی د مونځ ټایم دی را ولې دا پرون بله ورځ دوه فریقین په لږ خپلو کې وران شوي دي ښه په جومات وران شوي دي بس د هغې د وجې پولیس والا بند کړی دی چې کله فیصله وشي دا بیا پوله ډزې مزې هم پکې شوي دي او ډز مز پکې شوي یو ډز پکې شوی دی دوه کسه پکې لګېدلي دي په یو ډز باندې که نه او یو خو لږ دی او یو ډېر بس هغه په خپله به یې خپی ویشتي او دا ډز په دې جومات کې دننه شوی دی مونږ ته خو دلته کې نورو خلکو مو ویې که نه و چې دا ډېر مخکې نه په دې جومات باندې لانجې کونجې کېدلې ډېر وخت نه دي پې خو لکه داسې څه جګړه پکې نه وشي په ډز ته خبره نه نه اوس چې څنګه ده نو او دا ویمه ته دې جومات کې مونځ کې وایي د روژې په ختم کې هم پکې لانجه شوې وه او شوي وه او تبلیغ والے دې جومات ته راځي راځي خو مخکې څه وخت بند اوس راځي اوس کول آزاد شوي دي او ترجمه پکې کېږي نه کېږي ترجمه پکې بنده ده که نه صحیح ده او دا ډز د مونځ په ټایم کې شوی دی او دا چې بانګ یو وی بس بانګ پسې بس دی بیا رولو جوړه که مونځ لا نه ولاړ د څه وخت مونځ و د ماښام مونځ ټایم کې دا کیسه شوې ده که نه خو دا به ته معلومات نه چې لکه دا لانجه په څه وشوله که نه څه معلومات ته شته دغه راته علم نشته ځکه چې زه په موقع هم نه د کلي د خلکو نه به رساني اورېدلي مونږ خو دا اورېدلي چې څه په اقامت او څه په فیصله خو دی خدای شته تاڼه کې کړې وه چې بانګ به یو اقامت به بل خو اوس چې کم دی نو چې په دې پوه نه یو چې اوس یې په سمه باندې جنګ جګړه او شور راغلی درمنو د قاصد علي را سره یو څو خبرې شریکې کړلې خو دغه ما ته دلته کې ډېرو خلکو وویل چې دا مسله ده چې فیصله دوی به دغې باندې لانجې کولې چې مونږ به اقامت کوو مونږ به اذان کوو بیا پکې به 2014 کې فیصله وشو هغې دا فیصله وکړه چې یو فریق به اذان کوي او بل فریق به اقامت کوي نو د نیکو د ګټلو خبره ده
ثواب کار دی خو زه وایم چې یو بل خو پې نه وجي نوم دی زما اقبال حسن و. اقبال حسنه ته دې ځای که نه او د ډېر ګرافیسوټ یو کنه. مونځ دې جومات کې کې او دونه ته څه معلومات شته چې د لانجه د چا ترمنځ ده د جومات چې چا وقف کړی دی د هغې د چا سره ده د بل چا ده د بل چا د څه معلومات درته شته څه دې اورېدلي دي معلومات نشته راته. د جومات خو پخوانه وقف شوی دی اوس پته نه لګي چې دا خو دا ته نه پته چې لانجه چا کړې ده لانجه به دغه هلکانو کړې ده کنه دغه شاملوس ته او د دلفراز دا دواړه دغه دي عالمان دي دا یو عالم دی او یو عالم نه دی. خره یو عالم نه دی دوی خپل منځ کې لانجه کړې ده نور سره څه کار بار نشته. او دا ته پته شته چې په څه وران شوي دي دا ځای مسله ده بس په ځای او په دلته دغه ناستې مې ولته ته کېناستې وه دغه خبره ده په ځای باندې چې یاره دلته کې مه کښېنه دلته کې کښېنه بس نور جومات ته خو اوس ښه مزېداره پخه تاله لګېدلې ده الله دې خیر وکړي چې نو بس نو بس چې سبا پکې مړي کېږي خو هغې نه خو تاله بس ښه وه نو بالکل بالکل نو تاله کړی پولیس تاله کړی دا وایم اختر ورځې دي او عبادت ورځې دي جوماتونه ټول ځای کې کولاو دي ستاسو د کلي جومات تاله دی نو بند کړی دی حکومت نو د حکومت ولې بند او خدای دې د حکومت نیکې ته مخه کړي دا وتټې هلته ورشه تاڼې ته وایي تا جومات ولې بند کړی د حکومت سم ډېر جوماتونه دي حکومت هغه ولې نه بندول خو دې کې بس چل شوی که نه ما ته پته نشته چې څه چل شوی ځکه زه ومننو افغانستان ته چېرته چکر لتلی وې نه نه هغه ورځ مونږ بر هلته کې یو ملګری مو دی هغه اسلام آباد کې و هلته مې څه کاغذونه ورکړل صحیح ده نو ما د تکبیرونو ورځ مونږ مې ملته کې په دقه وایم که نه کاکا زه چې دلته رالم د تکبیرونو ورځ وه د قربانۍ ورځ وه د خوشحالو ورځ وه د حج او د عبادتونو څونه مقدسې ورځې دي او په جومات کې وایي ډزو شو سړی پکې ولګېدل او بیا رالی تعالی ته ولګېدل لمونځونه نن سبا چېرته کوئ بس مونږ چې کم ځای وکړو نو چې کوم جومات لنډي کم ځای ته رسو بس هلته مونځ وکړو تر بهتر یې کړئ که نه نو بس دا خو ته ښه پوهې نو صحیح ده تم ښه پوهیږئ خو ځان دې غلی کړی دی دا راته ووایه زه خو به خود ښه پوهېم ځان یې مشر یم نه کلی ډېم دی که نه دا هر څه ستا په کلي کې شوي دي جمعې مونځ خو لکه مخکې به دې کې کېدو که نه ولې نه کېدو زمانو نه او اوس تاله شو نو دا خو ته مونږ دغه خبره ده مونږ عوام هم ټول دا وایي چې مونږ ته جومات کولی یوه ته یې ذمهوار به څوک او هغې خبره هم ټیک ده که نه که سبا پکې مړي وشي بیا به څه د دې ذمهواري څوک نه ذمهواري به څوک دي جي لکه څوک به عوام یې نشي شته دا دا ګارنټي خو د چا دې کې خو مخکې فیصلې شوي دي که نه 2014 کې فیصله شوې ده بیا هم پکې شوې ده نو خبره دا ده هغه وخت کې به سوال ټکول شي ور ډس ته ورسېدل الله دې نه کړي سبا به پکې مرګونه وشي جومات ته په وینو باندې رنګ شي خبره اوره مونږ دې کې څه کولی شو نه ته څه کولی شو نه زه څه کولی شم مړو ستا خپله خوښه ده چې لږ دې ځای نه کار اخیستل پکار نو هغه د هغې کار دی چې دا دی ټیک وي نو کار دی چې ټیک نه وي نو کار دی نه ګوره اوس ټیک ته چې دوه سړو لانجه را ماته خو نه پته چې چا ده که نه اوس دغه پته نشته ستا هم پکې مونځ در په در دی دا ماشومان هم د دې مونځونه در په در دي نور خو دا وایو خو د دې تپوس خو چې کم دی نو دا اوس ایس ایچ او صاحب نه کولی شي چې دا ولې بند دی د دې جواب خو به درکړي زه خو یې نشم درکولی بند خو مونږ ته هم پته ده چې بند د څه د وجې نه دی خو یم چې دوباره به څنګه کولاویږي دغه یو خبره ده په هر حال قدرمنو دغه دلته کې څه بنیادي معلومات هم ستاسو مخې ته راوړل تاڼۍ ته به ځو هلته کې به هم د اف آی آر مطابق چې څه خبرې هغه هم ستاسو مخې ته مونږ راوړو او دا به هم مونږ بیا کوشش وکړو چې ډي سی صاحب سره هم کینو چېرې دی به لایحه عمل سي جوماتونه ولې غیر محفوظه شو په جوماتونو کې ولې تشدد ته خبره لاړه په جوماتونو کې ډزو ته ولې خبره لاړه لایحه عمل به د دې لپاره سي او بیا به دا جومات څنګه کیدای شي چې جومات دوباره کولاو شي دا جومات بیا دوباره د اذان په اوازونو باندې د اقامت په اوازونو باندې د مونځ په تلاوت باندې د قرآن په تلاوت باندې په ترجمه باندې په تبلیغ باندې څنګه آباد شي دغه سوال به هم د ډي سي مخې ته ږدو او دغه لایحه عمل به ستاسو مخې ته راوړو راځئ مخکې ځو